السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمنو د اسماء اخلاص ټول غلطه ویډیو اخر هم اپلوډ شوله مینوال تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ زه موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو سره د ټالۍ نښانه وه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو خړه ودانتې واقع مخې ته راځي چې څنګه عزتمنو بیګا د شپې ناوخته اسماء اخلاص ته دغه واقع مخې ته راغلې ده چې د دې نه څو ورځې مخکې عزتمنو د اسماء اخلاص نه موبایل ورک شوی و چې د هغې عزتمنو دې بیا بېقاعده رپورټ هم په تانه کې جمع کړی چې زمانه دغه شانتې موبایل ورک شوی دی یا که زدیک ته چېرته ماته یا څه نقصانات ورسېدل یا زما پیج یا ایډۍ ته ورسېدل نو یا پې د چېرته کې د چا بدنامي وشوه نو د هغې یعنې زه نه یم ذمېوار مینوالو هغه شانتې وشوه چې اسماء اخلاص د څه نه یېرېدله اسماء اخلاص عزتمنو دغه ویډیوګانې او دغه فیسبوک او دغه فیسبوک په ایډۍ نو باندې او دغه تصویران دغه شانتې عزتمنو شیر شوي دي چې اسماء اخلاص بیګا د شپې د تقریبا 2 بجې په لوی ویډیو باندې راغلې وه او ویې ویل چې ما سره ظلم شوی دی ما سره زیاتې شوی دی خو چېرې زما موبایل کې ورک شوی وی څه مسله نه وه خو زما دغه په موبایل کې انسټاګرام واتساپ او دغه شانتې عزتمنو پیجونه هم پکې وو چې په دغه پیجونو باندې عزتمنو د ډېرو غریبانانو خدمت به پې دې کولو او ډېرو غریبانانو کار پې هم شوی و اسماء اخلاص عزتمنو د دغې دپاره ناراضه وه او ډېره زیاته سخته خفه وه چې زما د پیج نه دغه شانتې غلطې ویډیوګانې شیر شوي دي او دغه زما بدنامي وه خلک به هم دغه فکر کوي چې اسماء اخلاص دومره غلطه جینۍ ده او دومره کنجره ده چې دغه شانتې غلطې ویډیوګانې ګوري او غلطې ویډیوګانې شیر کېږي عزتمنو الله تعالی دې موږ مسلمان د داسې حادثې نه وساتي د داسې بې شرمۍ نه وساتي چې اسماء اخلاص سره څنګه چل وکړو چې هر سړي عزتمنو دغه کړی دی الله تعالی دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي زموږ د سید عزتمند تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو سره د ټالۍ نښانه وه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي